الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وذكرهم بأيام الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال بدغی مبارک شپو او ورځو کې زمونږ په دغی مبارک ساعت کې د جمعې مبارکې د یو اهم فریضې ادایګۍ دپاره دا حاضري دا لیدل اورېدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمائی. اور رب العزال خالق کائنات رب المشرقین و رب المغربین زمونږ استاسو خپل کامل رضا نصیب فرمائی. دا با برکت میاشت کلم په مسلمانانو باندې راشي او د مسلمانانو د ژوند حصہ جوړ شي، نو په شرق او غرب کې او په بلاد د عرب او عجمو کې د حضور صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم د ولادت با سعادت د خوشاله خبرې کیږي. او چا څه ښکلي ویلي دي چې رمضان کریم په خپله باندې دا د عظمتونو میاشت ده، د عبادتونو د برکتونو میاشت ده، خو لیکن د ربیع الاول شریف میاشت دا د محبینو او د حضور مبارک د عاشقانو میاشت ده. څومره هم چې وکتلی شي که زمونږ استاسو دغه دور دی او که د دې نه وړاندې په سونو کاله وړاندې ادوارو قومونه او مسلمانانو په ښارونو کې خلک تیر شوي دي، د علماو او د جیدو محدثینو د اقوالو په رڼا کې دا د علماء کرامو د مسلمانانو طریقه تیره شوې ده چې په دغې بابرکته میاشت کې چې ولادت د حضور مبارک میاشت ده، ټولو مسلمانانو حضور مبارک ستایلی دی او په مختلفو اندازونو باندې د دوی مبارکو د ولادت ذکر خیر کړی دی. دا ذکر خیر د ولادت د حضور مبارک مسلمانان ولې کوي؟ د دې وجوهات څه دي؟ علماو د اسلام، محدثینو د احادیثو، مفسرینو د قرآن او فقهاو د اسلام دغې ورځو ته دومره درانه ولې کتلی دي
او په دې ورځو شپو کې د حضور مبارک یاد پاک ولې کړی دی هغوی د علم او د عمل په بام باندې ولاړ علماو چې د چا زده کړه د دین د چا نه شوې ده او زه به په ساده الفاظو کې دا ووایم چې که چېرې یو کس ځان ته عالم وایي او د ده د علم په شا باندې کتابونه کلاو کړی شي نو د ده د علم معیار به دا ګرځي چې ده به د داسې لویو لویو علماو نه زده کړه کړې وي د هغې استادانو به د نورو علماو نه زده کړه کړې وي او که چېرې په ساده الفاظو باندې دا ووایم چې هغه کتابونو د ویلو د وجې نه چې انسان ته عالم ویلی شي هغو کتابونو دا مسله ذکر کړې ده چې د چا په سند کې کوم استادان ذکر دي د کم عالم دین په استادانو کې د هغو شخصیاتو نامې ذکر دي چې د چا په حواله باندې موږ مسله ثابتو د چا په کتاب په ذکر کولو باندې د مسلې استنباط کوو د هغو لویو لویو علماو د کتبو نه دا خبره معلومیږي او معلومه ده او موږ ته یې ښودلې ده چې د حضور مبارک علیه الصلاة والسلام د ولادت ورځې راشي نو عاشقان او مسلمانان د شرق او غرب به د حضور مبارک د ولادت ذکر به کوي زه به ډېر تفصیل طرف ته نظم زموږ د جمعې مبارکې د خطاب چې کومه دورانیه وي هغه ډېره زیاته مختصر وي او کله ناکله داسې موقعو باندې یو 2-3 منټه زه زیات هم واخلم زه به تفصیل طرف ته نظم خو په یو آیات کریمه باندې د پویولو کوشش به کوم او چې څوک حاضر یې زما دغې خبرو طرف ته توجه کوئ د سورت ابراهیم آیت نمبر 5 د ټول آیات مختصر یو 3 الفاظ در توایم او په دغه الفاظو په معنا او په تفسیر کې دې نقطې ته ځان را رسول غواړو چې په دې ورځو کې موږ محبوب ولې یادو بس دا یوه خبره بیانو او بیا به انشاءالله العزیز خپلې خبرې ختمو سورت ابراہیم کے خالق کائنات رب ذوالجلال ارشاد فرمائی اوگا آیات تے مخ کے عروست و تفصیل طرف تنظم خاص پدغ الفاظ و باندے فوکس ورکوم رب ذوالجلال فرمائی وذکرہم او اے موسیٰ علیہ السلام دستا قوم چے دا ډیر بلار شوئے دے دا خدای پاک دا در نا ډیر باغی شوئے دے او ډیرو په گمراهیو باندې سر شوی دی اے موسی علیہ السلام دوی دپاره یو کار وکړه او هغه کار ورله دا وکړه چې که دوی په لارې کیږي او دوی د الله در ته رانږدې کیږي نو دوی د اصلاح دپاره وذکرهم بایام الله د خدای پاک چې کمې خوږې ورځې په دوی باندې تیرې شوي دي اگا خواگی ورزی ورطا وریادی کا چه اے یہودیانو اے زما قوم تاسو پا اوتو باوتو باندے ولی پسر یای تاسو گمراہی ولی اختیار ہوئی اللہ فرمائی اگا ورزی در نهیرشوی چه کم ورزو که ما تاسو باندے نعمتون در لگلیو تاسو لما نعمتون در کریو اگا ورزی خو لگیادی کا او دا انسان مزاج دے بلا تشبیه و تمثیل پوهه پر رسکول غواړم چې څوک چا سره ښېګړه وکړي او سبا لا د دغه انسان څه حاجت پېښ شو یا حاجت پېښ نه شو خو د ده مخالفت کوي نو څه ورته وایي چې مړه کم از کم ته خو داسې مه کوه در یاد نشي چې داسې یو او داسې یو ما در سره دا کړي او ته داسې وي او ما در سره دا کړي او ته داسې وي ما در سره دا کړي کم از کم که بل څوک داسې کوي نو کم از کم ته خو داسې مه کوه دا هغه یادګیرنه ده د احساناتو الله کریم خالق کائنات
موسی علیہ السلام ته فرمایي د خپل امتیانو ته ووایا چې تاسو ولې په ګمراهۍ په سر باندې سر شوي یې تاسو خو لږې هغې ورځې یاد یې کوئ چې په کومو ورځو باندې ما تاسو باندې نعمتونه کړي وو تاسو فرعون وګورئ ظلمونه یې در باندې کول نجات مه درکړو فرعون در باندې راغی دریا مه درته 12 لارې کړه لارې مه درته په دریا کې جوړې کړې نجات مه درکړو په میدان تیه کې تاسو وګورئ تاسو 40 کاله هلته وئ نه سرسبز و شاداب گیا وه نه سبزي وه او څه هم نه و الله پاک در باندې من او سلوا نازل کړل الله کریم ورته مختلف قسمه مفسرین فرمایي چې وذکرهم بایام الله کې مختلف نعمتونه ورته الله پاک ښایي دا نعمت یاد کړئ او دا نعمت یاد کړئ او دا نعمتونه یاد کړئ ولې په اوتو باوتو باندې تاسو سر شوي یې علما مفسرین فرمایي لکه حافظ ابن کثیر چې معتمد علیه شخصیت دی او داسې مفسر دی چې د هغه په تفسیر او د هغه په علمیت کې د چا هم شک و شوبه نشته هغه فرمایي چې په دې آیات کې مطلب دا دی چې خدای پاک ورته فرمایي تاسو د رب نعمتونه یاد کړئ تاسو هغه نعمتونه یاد کړئ چې تاسو باندې ما کړي دي او دې نه علاوه سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم په خپله باندې ارشاد فرمایي چې دغه حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې دا روایت هم حافظ ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر د آیت نمبر 5 د سورۃ ابراہیم کې لیکي چې سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې وذکرهم بایام الله اے موسی علیہ السلام دغه خلکو ته د خدای پاک ورځې ورته ور وښایه ورځې ورته ور یادې کا حضور فرمایي چې قالا بنعم الله تبارک وتعالی حضور فرمایي چې دغه ورځو نه مراد دا دی چې رب فرمایي چې موسی علیه السلام خپل امتیانو ته هغه د نعمتونو ورځې ور یادې کا نعمتونه ورته ور یاد کا چې رب ذوالجلال په دغه خلکو باندې کړي دي هغه نعمتونه ورته ور یاد کا چې شکر یې وباسي او د نعمتونو هغه ورځې ورته ور یاد کا چې شکر یې وباسي او د هغې نعمتونو شکریا یهودیانو بیا په روژې ادایګۍ سره وکړه چې کله موسی علیه السلام قوم ته د فرعون نه نجات ملاو شو موسی علیه السلام قوم روژې شروع کړې ځکه چې دا بابرکت ورځې وې د نعمتونو د نازلېدو ورځې وې حاضرینو ګڼ شمېر روایات دي او مختلف قسمه تفاسیر دي که علامه خازن راواخلې که علامه علوسی راواخلې که علامه حقی راواخلې که حافظ ابن کثیر راواخلې که امام جلال الدین سیوطی در منصور راواخلې تمام مفسرینو د دغه آیات لاندې دا لیکل کړي دي چې الله فرمایي موسی علیه السلام ته چې خپل امتیانو ته ووایه چې هغه ورځې یادوئ چې په کومو ورځو کې الله نعمتونه در باندې کړي دي نو یاد ساتئ حاضرینو د قرآن اسلوب دا شول د قرآن کریم حکم دا شو چې بندگانو ته چې الله کله نعمت ورکي نعمت بم یادوي او د نعمت ورځې بم یادوي دا د قرآن کریم حکم دی محترم حاضرینو د دغه آیات کریمه په تناظر کې رازو دغه خبرې لا چې سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک زمونږ دپاره او د امتیانو دپاره نعمت دی او کنا قرآن مونږ ته وښوده چې نعمت هم یادوه او چې کوم ورځو کې الله نعمت درکړې هغه نعمت ورځې م یادوه دا د قرآن حکم دی سورت ابراہیم آیت نمبر 5 رب ذوالجلال خالق کائنات درې آیاتونو مبارکو په اختصاص سره اشارو کې عرض کول غواړم رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی مشهور آیات دی چې مختلفو بوډونو باندې لیکل شوی وي او هر چا د تقریبا یادم دی
अल्लाह करीम इरशाद फरमाई व इन तउद्दू निअमत अल्लाह ला तुहसूहा। अल्लाह करीम फरमाई ए ज़मा बंदगानो कदमा द नियामतुनो शमेरा शुरू के अल्लाह फरमाई दमा नियामतुना शुमारल नशे। दलता कुरान करीम के अरफ अल्लाह फरमाई तबारक व तआला व इन तउद्दू निअमत अल्लाह कतासूद अल्लाह द नियामत शमेरा शुरू के। दलता नियामत न मुराद सदे मशहूर तफसीर और मशहूर आलिमुद्दीन काजी अय्याज शिफा शरीफ के अल्लामा ज़ुरकानी शरह अलल मवाहिब की लिखी अल्लाह फरमाई व इन तउद्दू निअमत अल्लाह दाना नियामत न सोक मुराद दे इच नियामत नियामतुल्लाह न मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। गोया रब फरमाई हुजूर द कुल आलम द पारा नियामत थे और कुरान फरमाई नियामतम या दवाओ द नियामत चे दर तमिलावशी अगवरज़म या दवा। रबील अव्वल के मुंगा नियामत उज़्मा हुजूर मुबारक ज़का यादव चे हुजूर नियामत तरफ दे और रब फरमाई नियामतम या दवा द नियामत रज़म या दवा। दगा म्याश मुंगा ज़का यादव चे बदे के हुजूर नियामत मिलाव दे ज़का हुजूर यादव चे रब फरमाई नियामत या दवा और दगा म्याश ज़का मुंगा यादव चे रब फरमाई अगा रज़म या दवा चे बकम रज़ो के दर नियामत मिलावशी और कुल नियामतुन द कायनातो रब कायनात द महबूब करीम पर जुबान बाने फरमाई शे महबूब करीम फरमाई नियामतुन अल्लाह वर कई तकसीमों में ज़ यानी अगर नियामत खो बिया खामा खा या दवल पका दी चिकम नियामतुन द दर मुस्तफ़ा न मिलावेगी। ज़का रब्बी ज़ुल जलाल फरमाई व इन तउद्दू निअमत अल्लाह ला तुहसूहा। इमाम काजी अय्याज अलैहि रहमा और द चान नकल कई काजी अय्याज बखपला बांध न फरमाई काजी अय्याज फरमाई चे नियामत न मुराद हुजूर जात ते और दाचा फरमाइली सहल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाइली दी चे नियामत न मुराद दाद हुजूर मुबारक जात ते। तफसील तरफ तनज़म दोयम नंबर आयात करीमा रब्बी ज़ुल जलाल खालिक कायनात सूरत इब्राहिम आयत नंबर 28 के फरमाई से फरमाई रब्बी ज़ुल जलाल फरमाई अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाह कुफ्रा। अल्लाह करीम द काफिरानो द मके मुज़म्मत बयानई और काफिरानो द मके मुज़म्मत अल्लाह करीम पदी अल्फाज बांधे बयानई अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाह कुफ्रा। आयता नदी लीदल या रसूलल्लाह द मके काफिरान अगा बदबख्त काफिरान बद्दलू निअमतल्लाह चे दुई द अल्लाह नियामत बदल को कुफरन प नाशुक्रे सरा कुफरन प कुफर सरा और प नाशुक्रे सरे द अल्लाह नियामत बदल करो। हाजिर दलता नियामत न मुराद सोक दे शरफ फरमाई काफिरानो नियामत बदल करो। इमाम बुखारी प सहीहुल बुखारी जिल नंबर दोयम प तफासीरों के दवे आयात पर तफासीरों की लिखी चे दलता मुराद नियामत अल्लाह न मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। गोया इमाम बुखारी फरमाई चे अल्लाह नियामत दा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे ओ अल्लाह फरमाई नियामतम या दवा और द नियामत रज़म या दवा द नियामत शुक्रियाम कवा और चे दगी नियामत रज़ दर बांध राशि अगर रज़ो के नियामतम या दवा और दगी रज़ो यादम कवा ज़का हुजूर मुबारक दाद नियामतुन न लोई नियामत उज़्मा वर्तवेलशी। और द्रेम नंबर आयात करीमा ज़ारस कवल वाडम कुरान करीम फुरकान हमीद के सूरत तकासुर चार चाहता याद दे अल्लाह करीम फरमाई सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह फरमाई ए इंसानानो
قیامت په ورځ باندې به زه تاسو نه د نعمت پوښتنه ضرور کوم چې تاسو د نعمت شکریا ادا کړې دا او که نه. دغه نعیم نه مراد مفسرین څوک لیکي چې الله پاک به د کم نعمت پوښتنه کوي. حضرت جابر بجلی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د حضور د نوسینا امام باقر رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه حضور والا الله فرمایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. زه به تاسو نه په ورځ د قیامت باندې خامخا پوښتنه کوم چې دغه نعمت شکریا تاسو ادا کړې دا او که نه. امام باقر رحمت الله علینا امام جابر بجلی رضی الله تعالی عنہ پوښتنه کوي دا نعمت څوک دی چې رب پوښتنه کوي قیامت په ورځ باندې. حضرت سیدنا باقر علیه السلام ورته ارشاد فرمایي چې هو النعیم هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. الله فرمایي قیامت په ورځ به درنه د نعمت پوښتنه کوم. امام باقر علیہ السلام فرمائی چې دغه نعمت نه مراد ذات مصطفی علیہ السلام مبارک دی. گویا د ټولو آیاتونو مبارکو نچوڑ او خلاصه دا شوا چې رب ذوالجلال فرمائی تاسو د نعمت شکریہ ادا کئ، نعمت یاد کئ، نعمت ورځ یاد کئ. دا قرآن فرمائی او نعمت نہ مراد آیا حضور مبارک نعمت دے او کنا. درې آیاتونو سره تفاسیر ما عرض کو چې حضور نہ مبارک نعمت خو اسم دے، علماء ورته نعمت عظما وائی. د نعمتونو نه باندې نعمت ته اول نعمتونو نه باندې نعمت ته قرآن په جولې د مصطفی کې ملاو دی. مکه معظمه حج مکه معظمه دا د حضور مبارک په جولې کې ملاو دا. مدینه منوره دا د حضور مبارک په نسبت باندې ملاو دا. گویا کل کائنات خو پرېږدا چې رب ذوالجلال خپل ځان چې ښکاره کړی دی حضور مبارک ته. رب ذوالجلال فرمایي اے محبوب کچر ما دستا دا پیدا کے دو ارادہ نوئے اللہ فرمائی ما بخپل خدایم نو اخکارا کڑے. گویا خداوند کریم چھ زان اخکارا کڑے چھ زربیم دام پا خاطر دا مصطفیٰ اخکارا کڑے دا. گویا کل نعمتونا دا پا درد مصطفیٰ کے ملاوے گی. کل نعمتون نسبت دا دا جلے دا مصطفیٰ علیہ السلام مبارک کے ملاوے گی. نو ہر یو نعمت باندے شکریہ ادا کول دا دا رب حکم دے. حضور مبارک نعمت الکبرا دا، حضور مبارک نعمت العظما دے. او دا زنوائم دا قرآن وائی، دا حدیث وائی، دا صحابہ وائی، دا تابعین وائی، دا مفسرین وائی کہ حضور مبارک نعمت دے. نو قرآن فرمائی نعمت رزم یادوا نعمتم یادوا. ربی الاول زکا مونگ یادو چھ رب رات فرمائی لی دی او حضور زکا یادو چھ مونگ طرف فرمائی لی دی. زکا پا دے ورزو شپو کے الحمدللہ پا دے بانے زمونگا فخر دے، پا دے زمونگا ناز دے چھ خدای پاک مونگلا دا یو نظریہ را کڑے دا یو سوچ را کڑے، دا سے مشران مونگلا را کڑی چھ دا تعلیم مونگ ترا پر خودے، دا درس مونگ ترا کڑے چھ حضور مبارک یاد پکار دے. دا حضور مبارک تذکرہ پکار دا او دا حضور مبارک پا تذکرہ کی جت سمرہ لوی خیر دے. اگے تفصیل طرف تب پا اختصار سر لارشم اگرچہ وقتم پورا دے خدا خبر ازا عرض کول غوانم. روانی جمعے پا ورز باندے دا پاکستان دا اعلان مطابق 12 ربیع الاول ورز دا مخینا مزکا عرض وڑان دے کو چھ 12 ربیع الاول ورز باندے دا حضور مبارک دا یاد دا پارا اہتمام پکار دے، حضور مبارک یاد پکار دے. علماء تردی پوری لکلی تاسو گو رہے النعمت الکبرا کتاب گو رہے علماء با دا 12 ربیع الاول پا ورز باندے دا سے نوی جامع اچولے لگا سنگ بے پواڑا اختر و پغٹ اختر کی اچولے. پا دی ورز باندے نوی سوٹا چول پکار دی کہ دا اخترون دیم دا دغی اختر دا وجنہ منگتا ملاو دی کہ دا ہر دی دا حضور پا مخ پاندی دی کہ کل کائنات دی
دا د حضور مبارک په مخ باندې مونږ ته ملاو دی. او زه به دا خبره اختتام کې عرض کم. علما لیکي چې منصور بن عمار په دې خبره باندې اختتام کوم. منصور بن عمار رحمه الله تعالی هغه په هر کال باندې د 12 ربیع الاول په ورځ باندې به علما راجمع کول او 12 ربیع الاول په ورځ باندې به خیرات کولو. منصور بن عمار رحمت الله علیه په چم گاوړ کې به کم مسلمانانو هغه به راجمع شول. علماو نه به تقاریر ناتخوانانو ناتخوانی به واورېده چې په دغې منصور بن عمار علیه رحمه دا خبره غور باندې واورئ. په میلاد کې یو داسې مسلمان غلام مو چې د یهودي غلامو شپه ده ناوخته پورې میلاد شریف روانو چې کله دا غلام وایي چې زه لیټ لاړم خو لیکن وشوه داسې چې منصور بن عمار سره چې څه پیسې وي هغه په دې میلاد باندې ولګولې او په دغې میلاد کې یو سوالګری راوچت شو او دا یې ویل چې ای خلکو د الله او د رسول په نامه باندې مالا یو 4 دیناره راکئ. 4 دیناره هغه وخت کې ډېر غټ قیمت و چا سره فی الحال نو. منصور بن عمار چې چا په کور کې میلاد دی هغه آواز وکړو او ویې چې زما کور ته راغلو میلمنو ما سره خو 4 دیناره نشته که نیما ورکول خو تاسو کې څوک شته چې د الله او د رسول په نامه دغه سوالګري له 4 دیناره ورکړي. دا غلام وایي چې ما سره ونو چې ما وله ورکړل خو منصور بن عمار رحمت الله علیه صاحب گفت شخصیتو الله ولیو عالم دینو هر چاته معلومه وه چې د دعاګانې لګیږي. دا غلام ورته وایي چې زه به یې وله ورکم خو یو 4 دعاګانې به راته کوې ځکه چې صاحب دعا یې. منصور بن عمار سے ورته فرمایي چې دعا خو اسانه ده قبلونکې رب ذات دی درته وبکم 4 دعاګانې. 4 دیناره یې راواغستل او سوالګري له یې ورکړل چې کله یې وله ورکړې چې اوس وایه کمه دعا وکم. ټول نه اول دا دعا وکړه چې زه غلام یم آزاد شم. چې بله دعا چې بله دا دعا وکړه چې د ما مالک یهودي دی مسلمان شي. چې بله دعا چې غریب یم چې مالدار شم. او 4م نمبر دعا دا چې زم ګناهګار یم او مالک هم را سره ډېرې ښېګړې دي. دعا وکړه چې موږ دواړو خدای پاک ګناهونه معاف کړي. 4 واړه دعاګانې ورته وکړې او غلام واپس کور له لیټ لاړو. مالک ورته په انتظار دی. مالک ورته یهودي ورته وایي چې ډېر وخت نه ناست یم ولې لیټ شوې؟ چې تاسو ته پته زه خو مسلمان یم او زمونږ د نبي د ولادت ورځ وه او د منصور بن عمار په کور کې میلاد و زه هغې ته لږ لیټ شوم. خو چې ورته وایي چې ما ته منصور بن عمار یو 4 دعاګانې کړي دي او زه به درته هغه دعاګانې ووایم. یهودي ته وایي څه دعاګانې درته کړي او ولې درته کړي؟ چې غلام او یو سائل سوالګری و هغه 4 دیناره غوښتل ما وله 4 دیناره ورکړل. صاحب راته منصور بن عمار رحمت الله علیه راته 4 دعاګانې وکړې. څه دعا یې درته وکړه؟ اوس یهودي دی چې یو دعا یې راته دا وکړه چې زه خدای پاک تا د غلامۍ نه آزاد کا. یهودي ورته وایي چې زه دا دعا خو قبوله شوه د غلامۍ نه م آزاد کړې. چې بله دعا یې راته دا وکړه چې خدای پاک د آقا او خدای پاک د ستا سردار او مالک مسلمان کا. چې څنګه دا الفاظ وویل د یهودي په زړه باندې یو نور دننه شو او سمدستي کلمه وویله
چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يهودي مسلمان شو او بیا ورته چې دریم نمبر دعا چې دریم نمبر دعا دا چې خدای دې مالدار کا ورته وی چې تا څو دینار ورکړي چې څلور دینار په ځای باندې زموږ طرف له 4,000 دینار شول. درې دعاګانې چې څلورم نمبر دعا چې هغه دعا دا ده چې هغه ته نشي پوره کولی او هغه دا ده چې دا دعا یې راته وکړه چې خدای ده تا هم ټول ګناهونه معاف کړي او د ستا د مالک هم الله ټول ګناهونه معاف کړي. یهودي چې مسلمان شو ورته ویل چې دا خو زما د وس نه بار ده چې کله دواړه اوده شول علما لیکي چې دغه یهودي چې مسلمان شو شپې خوب ویني هاتفي آواز ورته کېږي چې ای نوی ایماندارا اے نوی ایمان راوړون کې مسلمانا چې کم د ستا وسو هغه تا عطا کړل او چې کم د ما وسته زبی عطا کم تا تمام ګناهونه معاف کړل ستا غلام تمام ګناهونه معاف کړل. فرمایي چې مونږ ته د میلاد مصطفی په خاطر باندې ما ته مالداریم ملا شوه ما ته ازادیم ملا شوه ما ته د ګناهونو بخششم ملا شو او د ما آقا او سردار ته ایمانم ملا شو. ځکه امام محمد بن محمد الجزري رحمت الله علیه فرمایي چې څوک د حضور مبارک میلاد مناوي چې ما پر رب باندې دا یقین دی چې څوک هم د حضور میلاد مناوي خدای پاک بوله جنت الفردوس ور نصیب کړي. الحمدلله دا هغه نظریه ده دا هغه پیغام دی چې دا زما نه دی دا زما د استاذ نه دی دا زما د استاذ نه دی بلکې په شرق او غرب کې څومره علما والی څومره محدثین واخلی څومره مفسرین واخلی څومره فقها واخلی څومره اجله علما واخلی هغه علما چې کم علما په کتابونو باندې خلق عالمان کیږي هغه علما دا لیکلي چې څوک د حضور مبارک میلاد مناوي په دغه کال باندې په دغه وطن باندې عذاب ناراضي چې کم علاقه باندې د حضور میلاد مناوشي هغه علاقه باندې الله عذاب نراولي. زه دا عرض کول غواړم چې خپل کورونه د عذاب نه بچ کول غواړئ کورونو کې سکون راوستل غواړئ کورونو کې د حضور رحمت محور جوړول غواړئ خپل کورونه د اتفاق او د اتحاد مرکز جوړول غواړئ د 12 ربیع الاول په شپه باندې د حضور مبارک یاد وکړئ د 12 ربیع الاول په ورځ باندې د حضور مبارک ذکر خیر وکړئ او ذکر خیر دانا چې علما راولئ بس اسانه طریقې دا ده په کور کې چې څه پاخ کړي دي هغې نه وړاندې تلاوت وکړه د اردو پښتو کتاب نه نعت ووایا په اردو د پښتو کتاب نه یو حدیث ووایا اختتام کې دعا وکړه او په خپل لغري باندې کېنه او په خپل پخ کړی شوی سالن خپله وخوره بچو له یې ورکړه خو په دې نیت باندې چې نن حضور پیدا شوی دا د مام میلاد دی او دا ستا میلاد دی او په دغې میلاد باندې به انشاءالله العزیز مونږ نه حضور هم خوشحالیږي مونږ نه رب العالمین هم خوشحالیږي. الله کریم خالق کائنات په دغه شپو ورځو کې د حضور مبارک د یاد د کولو توفیق زموږ نصیب فرمایي. خبرې ډېرې انشاءالله العزیز مزید خبرې په روانه جمعه باندې کوو. الله کریم خالق کائنات د موږ ستاسو د حضور محبت نصیب کړي د حضور مبارک اطاعت نصیب کړي د حضور مبارک شفاعت او رضا نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.